حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا صدق الله العظيم. زما محترم د ډسټرکټ چارسده ذمہوار ملګری حضرت ډي پي او صاحب اطال الله عمره، زمونږ د تحصیل چارسده نور آفیسز او زمونږ د میډیا عبدالعزیز ملګرو، تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو ماته بلنه راکړله او تاسو زه دې دعوت کې شریک کړلم. زما په خیال دا کم قدم چې دلته کې دوی واخیسته او د دې هسپتال ابتدا یې وکړله او بنیاد یې کېښوده، زه د دې ډېر د دوی شکریا ادا کوم او دا یو ډېر بهترین قدم دی. الله جل جلاله مونږه تمام انسانان د هغې کارونو نه منع کړي یو په کومو کارونو کې چې زمونږه روحاني او بدني دواړه نقصانات دي. بعضې کارونه داسې دي چې هغې کې انسان خیر نشته، خدا یو عادت وګرځي او د شیطان او د نفس هغه هیرس وي او د شیطان هغه راتېزول وي او د نفس هیرس وي. دا نشه خطرناک چیز دی. ابتدا کې شراب نوشي جایز وه او بیا د شراب نوشۍ ابتدا د دې نه وشوله د منې چې یو ځل صحابه کرامو دعوت کړی او په هغې دعوت کې شراب وڅښلی شو. کله چې د مونځ وخت راغی او یو صحابي مونځ ته مخکې شو نو په هغې کې هغوی د قرآن هغه آیاتونه غلط وویل. الله جل جلاله اولنی آیات مبارک دغه نازل کړ کوم مخکې چې تاسو دیوال باندې لیکلی شوی دی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. دا اولنی قدم او د دې وجه نه چې خلک ډېر زیات عادیان و د شراب د لمونځ په وخت کې الله منع وکړله چې تاسو د لمونځ په وخت کې شراب مه څښئ او دوباره الله بیا دا آیات مبارک نازل کړ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. چې دا خمر، شراب، جواری وغیره د بوتانو عبادت او په غشو باندې تقسیم لاټري دا د شیطان د اعمالو نه اعمال دي، دې نه ځان وساتئ. دا شراب هغه وخت کې یو نشه وه، اپیم نو، یورین نو، آیس نو، خو بنیاد د شرابو دقه نشه وه چې قرآن د هغې نه منع وکړله نو دا ټولې نشې همدقې نس باندې ممنوع وګرځېدلې. مونږه چې څومره انشاءالله زمونږ د علماو د ملګرو نه څه کېږي دې باره کې به مونږ قدم اخلو. ډي پي او صاحب هم زمونږه حاضر دی او دې سره دوی چې څه قدم اخلي د بعضې آیسو والا لکان او آیسو والا دا ډېره عجیبه د معاشره کې یو ناسور راغلی دی او زه خو خپله ډېر زیات پریشانه په دې یم چې داسې ښکلي ښکلي هلکان او ښکلي ښکلي زلمیان هغه موږ نه دې
مرض خراب کړل. نو په دې دپاره مونږه سرکاري سطح باندې دوی هم انشاءالله ښه کوټلې قدمونه والي او مونږ انشاءالله هم ورسره خپلو خطیبانو ته خپلو د یوسي ذموار ملګرو ته انشاءالله ووایو، هغوی به هم انشاءالله خطبو کې ووایي او چې دا کم مبتلا دی دغه شان دی هسپتال کې د هغې علاج وشو نو انشاءالله معاشره به صفا شي که خیر وي. نو زمونږ چې څنګه وس وي انشاءالله هغه به کوو او قوم ته به هم دا رسو چې یاره منشیاتو نه وغیره ځان وساتئ، دا خراب سیز دی او دا ښه سیزونه نه دي. اوس چې پلار تاسو سوچ وکئ سګرټ څکي نو پخوا داسې چلو چې اکثر به دا سګرټ پلار څکه نو دا ماشومانو به ورته کتل، نو دې ماشومانو به دا کاغذ راته وکړو د هغې نه بیا ځان له سګرټ جوړ کړ او هغه به بیا اور ورته ولګاوه، هغه به یې راښکه. زه هم دا د دې مشرانو نه هم کېږي چې دا مشران لږ خپل هم کنټرول وکړي او په بعضې سیزونو باندې لږ نظر کړي نظر واچي او دا مشران سختۍ سره منع کړي نو شاید چې حالات به ټیک شي. هسې تاسو سوچ وکړئ ما ته یو ځل یو پلار راغی او هغه دونه خفه و ما ته ویې مولوي صاحب ویې د دې بچي دا وجل جایز دي. نو ما ورته یا لکه دا بچی څوک وجني ته ډېره عجیبه خبره کوې، بچی خو چې پیدا شي خلک ډېره خوشحالي اختیاروي. ما ته وی نه که دا بچی وجل جایز وي نو زه یې مړ کومه. نو بیا ته ما تپوس وکړم دا ولې؟ وایي چې آیس کې او داسې یې کړي وي چې یقین وکړئ کور کې مور پلار خویندې وروڼه ټول یې ډېر زیات پریشانه کړي وي. بیا هغه یو ځل هغې تاڼې ته م ورکړه جیل کې م یو څه موده و نو بیا زمونږ ډېره عجیبه معاشره ده، کله یاره دا کس جیل کې دی او چې دا مور او پلار یې خفه دي ورپسې نو هلته هم خفګان کوي بیا دلته هم خفګان کوي. په هر صورت دې باندې لږ سوچ او فکر پکار دی. الله تعالی دې زمونږ د ماشومانو زمونږ د زلمو زمونږ د خویندو د ټولو حفاظت